أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة بقره رکوع نمبر 11 آیات نمبر 91 92 او 93 چې نو هغه ویلې کېږي درې آیاتونه. دینه مخکې الله جل جلاله فرمایل چې دا بني اسرائیل دی د الله د نافرمانی په وجه او د الله د رسول دی نو هغه باندې د ایمان نه راوړلو د وجه الله وی دی سره د یو غضب ببل غضب باندې اخته شولو او د کافرانو د پاره د ذلت سزا او عذاب دی. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کله به چې دوی ته وویلی شول چې تاسو ایمان راوړئ بما انزل الله په هغه چې کم نازل کړل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه نو دی به چې مونږ په هغه باندې ایمان لرو یقین کو کم چې په مونږ باندې نازل شوی دی یعنی حضرت موسی علیه السلام باندې ويكفرون بما وراءه او د دین چې کم ما ورا دی دین چې کم سیوا دی دین چې کم ورست دی داغه باندې مونږ انکار کو داغه مونږ کفر کو دغه نه منو د حق او سچ نه دی. نو الله جل جلاله واس په دې آیات کې د دې دغه عقیده چې نه رد کوي په درې طریقې سره. الله رب العزت د دې خبره چې نه تردید کوي په درې طریقې سره. کم چې دې دا ویلو چې مونږ باندې کم کتاب تورات نازل شوی دی هغه منو د دینه ما سوا نور کتابونه نور آسماني کتابونه مونږ نه منو. نو الله جل جلاله دا غي تردید کوي په درې طریقې سره. یو طریقه ده چې دا تاسو وایي چې مونږ نه منو نو کداغه کلام واقعي او حقيقي قطعي کلام نه نو بیا صحیح ده تاسو خبره بیا که تاسو نه منئ نو بیا صحیح ده. خو کچرته دغه کلام دغه چې واقعي او قطعي کلامي د دغه من جانب الله کېدو باندې د الله جل جلاله د طرف چې نو هغه د قطعي او ثبوت د هغه چې نو دای چې د من جانب الله د کتاب نو بیا خو د دې منل هغه لازم دی. نو هغه نه ورستو چې کوم آسماني کتابونه لکه انجیل شریف بیا قران پاک دا چې نو الله نازل کړی دی نو دا خو واقعي او قطعي کتاب دی د الله جل جلاله د طرف نازل شوی دی. په دې کې د سره شک جن رد او بدل یا شک او شوبه چې نه اغشته نه نو یو خبره الله وی د دې وجه نه غلطه شوله چې دوی وایي چې مونږ نه منو نو دا حقيقي آسماني کتاب د قطعي او د قطعي یو کتاب انکار کول دا د ټولو چې نه هغه انکار دی. آسماني یو کتاب نه انکار کول دا تمام کتابونه چې نه هغه انکار دی. مخکې مونږ ویلو دویم رد الله جل جلاله چې نه هغه کوي د دې په دغه عقیده چې مونږ د دینه ما سوا باندې انکار کو داغه د اتباع کول مونږ ته حکم نه شي. الله دا کوي وهو الحق مصدقا لما معهم حالن کې دغه کتاب چې نه هغه حق دی او تصدیق کون کې دی. یو مونږ وی چې دا قطعي دی کې جن لما جاءهم کتاب من عند الله
د الله د طرفه دی. نو چې د الله د طرفه څنګه آسماني کتاب تورات او د هغې منل چې دی نو هغه ول نو دغه شانتې قرآن دا خو هم د اسمان د الله د طرفه چې دی نو دی آسماني کتاب دی دی منل هم لازم دی. دویم موږ وایو چې الله وایي چې مصدقا لما معهم دا د دې د کتابونو تصدیق هم کوي مصدق دی. نو چې کله تو د مصدق تکذیب وکې نو د مصدقو د دال په فتحې سره د مصدق تکذیب خود به خود رالو. یعنی مثال په تور کې اوس چې نو هغه مونږ کې یو کس وای چې زه چې نو هغه یو کس ورته چې نو هغه وای چې زید وای چې دا خالد ښه سړی دی زید ولګېدو او دا هغه وای چې دا خالد ښه سړی دی او تاوی چې زه د خالد خسړی توب چې دی نو هغه منم خو دې زید چې دی نو هغه د کم تعریف کړی دی د دروغجن دی. نو چې تا د هغه دروغجن کو نو د خالد خسړی توب د هغه چې نو دا الریډي په خپله هم چې دی نو هغه دروغجن شو که نه ځکه د خالد د خوالي ګواهي خو تا له زید درکوي او زید چې دی نو هغه تا دروغجن کړلو نو ګویا د هغه په زمره کې تا دا وایي چې د خالد هم چې نو ښه سړی نه دی. نو الله وایي چې دا هو الحق مصدقا لما معهم دغه آسماني کتابونه دی خو د تورات چې نو تصدیق کړی دی. نو که ته دغه مصدق او تصدیق کوونکی کتاب ته چې نو هغه دروغ وایي ته وایي چې الیاذ بالله دا خطا دی دا غلط دی نو دی چې د کم کتاب چې نو هغه مصدق چې تورات دی د هغې نو هغه څه کړی دی د هغې د تصدیق چې دی نو هغه یې کړی نو الریډي تا خو د هغې نه هم چې دی نو انکار وکړو. او درېیمه طریقې باندې الله جل جلاله د دوی رد کوي. قل ووایه ورته پیغمبره فلما تقتلون انبیاء الله که تاسو وایئ چې زموږ په تورات باندې ایمان دی قالو نؤمن بما انزل علینا نو په ما انزل علینا که تاسو وایئ موږ یقین ساتو ایمان لرو نو تو ورته ووایه ای پیغمبره دې ته ویل کېږي الزامي جواب چې تو ورته بیا دا وایئ فلما تقتلون انبیاء الله تاسو بیا د الله پیغمبران ولې قتلولو. دې نه مخکې نو هغه مونږ وایي چې یوه ورځ کې سحر نه واله د ماسپښینه پورې دوی چې نو څلوېښت انبیا علیهم السلام دی صرف په یوه ورځ کې چې نو شهیدان کړي ولو. اوس د دې دغه انبیا علیهم السلام کم شهیدان کولو نو په تورات کې په آسماني یو کتاب کې چې نو الله رب العزت چرته هم د دې خبرې اجازت نه دی ورکړی چې تاسو عام مسلمان قتل کوئ چې ځای چې د الله پاک پیغمبر چې نو هغه قتل کړي. نو که تاسو وایئ چې د حق او سچ پیغمبر د مونږ چې نو په دغه تورات نو بیا تاسو پلار نکاح تاسو ټول چې نو هغه بیا ستاسو پلار نیکه ولې د انبیا علیهم السلام قتلول. نو معلومه ده شوله چې ستاسو نه په تورات باندې ایمان شته او نه چې نو په قرآن باندې ایمان راوړئ دا صرف چې نو هغه زبان جمع خرج دغه دعوه ده چې زمونږ په خپل کتاب باندې عمل نه بل چې نو هغه مونږ نه منو. قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل دې مثال داسې دی لکه بعض وخت کې بلا تشبیه ګورئ سړی چاته یې راځم مونځ وکړه نو دی یاره زه ځم خپل جومات ته هلتې به مونځ وکړم نو دا مقصد دا دی نه دلې کوي او نه هلتې کوي که دا مونځ کولی خو جو دلتې به یې کړو خپل جومات او پردی جومات دا خو پکې نشته هغه ځان له خبره جدا مسله ده چې سړی چې نو خپل محلې جومات اینې موقع باندې دی جانبوج کر قصدن پرېږدي او بل ځای ته چې نو هغه مانځلی ځي نو مونځ پرې مکروهه کېږي هغه ځان له خبر ده. خو که اوس یو سړی په داسې ځای کې موجود یا د مانځه ټایمي نو په هغې کې بیا دا خبره نشته چې دی به اوس د هغه ځای نه ډبی وهي او راځي به چې زه به خپل جومات کې مونځ کوم په خپل جومات ته ځم. نو دې وجې نه الله جل جلاله وایي تاسو ورته ووایئ چې تاسو ولې دغه انبیا قتلول ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې تاسو په دغه خپل کتاب باندې ایمان و. ولقد جاءكم موسى بالبينات حالا کې تاسو ته موسی علیه السلام چې نو راتله کړي ول په واضح معجزو سره لکه ید بیضا او دغه شانتي عصا د هغې نه علاوه نورې ډېر شي معجزې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو څخه چې نو هغه په عبادت سره ونیولو من بعده وروستو د هغه نه دغه قصه اوس مخکې مونږ چې نو هغه ویلي وه وانتم ظالمون او تاسو چې نو ظالمان یې. نو دغه قصه مخکې مونږ چې نو هغې تفصیل کړو به هر حال په هغې کې مونږ دا ویلي ومولو چې کله په بحر قلزم دوی واختېدل دوی سره هلتې کالي ولو
او بیا د بنی اسرائیل یو قبیله چې دی نو هغه او په قبیله سامره نوم او د دغه قابلې نه بیا موسی بن ظفر السامري چې دی نو هغه سړی د دوی سره تلو او دغه سړی چې دی نو بیا چلو کو د هغوی هغه زیورات او کالي راغونډ کول او بیا د هغې کالي چې نو ورته واچول بیا د هغې نه د سخي غوندې چې نو مجسمه جوړه کړله بیا ورته په آخره کې چې نو د حضرت جبریل علیه السلام د هغه به چې کله په غار کې راتلو د هغه خوانه د هغې نه هغه اس هغه خپې خاورې راغستې او هغه خاوره چې نو هغې پکې بیا واچوله د هغې سره د هغه ژوندی شو دننه اواز ډېرې شانتې اواز به یې کولو نو دې چې نو بدبخته داسې ووې العیاذ بالله چې موسی علیه السلام رب د هغه دلته په دې سخي کې پړ شوی دی او موسی علیه السلام چې دی نو هغې په کوه تور کې ګوري نو ځکه د هغوی چې دی نو ټیم ولګېدو هلتې نو په هغې کې بعضې وخت چې نو هغه کمعقل او بېوقوفه کسان په هر زمانه کې چې نو هغه دی اوس هم تاسو ګورئ ډېر شي چې نو هغه فرقې باطله دي خسړې ته واضح ښکاري هم چې بعضې خبرې داسې چې عقلي هم نه مني خو چې تاسو وګورئ په هغې پسې ډېر خلک روان د هغې حق او سمې عقیدې نه په هغې غلطه کې خلک چې نو هغه ډېري نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې ګڼو په کم ځای کې دي شي جو خامخا دا چې نو هغه دې ښه شي په دغه وخت کې دومره چې نو هغه دوی ولیدل د هغوی د مخې څخه جوړ شو هغه ورته دا اله نه او ډېرو خلکو چې نو هغه پکې ومنلو نو دغه واقعه مخکې چې نو هغه تېره شوې وه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دا واقعه خو موږ چې دی هغه ویلو بیا چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو کوه تور نو ورته بیا چې نو هلته تورات میلاو شو اوس بله ورځ پکې موږ دا هم ویلو چې تورات د هغې برکت څومره ولو بیا د هغې د حمل دپاره الله جل جلاله د هر حرف د په بدله کې یو فرشته چې دی نو هغه راولېږله هغې سره دا ټولې قصې چې نو شوي نو دوی لږ کله چې نو تورات راوړو دې ته ویې دا تورات ومنئ دوی په دې حکمونه ډېر ګران دي دا موږ نشو منلی لاړ شي چې نو الله پاک ته وایي په دې کې ترمیم وکړي بیا موسی علیه السلام ځان سره چې نو اویا تنه کسان د هغوی نه بوتلل بیا د هغوی چې هلته د الله کلام اورېدو بیا یې موږ چې نو اغلن نؤمن لکه حتی نر الله جهرة موږ هغې پورې تا باندې یقین نه ساتو تر څو چې نو الله پاک موږ ډاګه باندې ونیو فاخذتکم الصاعقه بیا چې نو تندر ونیول بیا موسی علیه السلام یې الله ته به یو پیره ژوندې کې وسې را ژوندې کې اوس به خلک وایي چې کسان یې بوتلل نو هلته یې مړه کړلو بیا د هغه ځای نه واپس راغلل چې راژوندې کړل دوی ښه یو بل ته وکتل رادلل قوم ته یې چې نو دا خبر وکړه چې الله وایي که تاسو چې نو هغه دا منئ چې کم منلی شي هغه منئ او چې کم نه شي منلی هغه به ته زه معاف کړم نو دوی چې نو هغه دقه وکړل نو الله وایي ثم چې نو ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا او واورئ خوند کېدئ نو موجوده دی کمل دوی قالو سمعنا وعصینا یعنی سمعنا قولک ستا دا خبره چې دی نو هغه مونږ واورېده وعصینا امرک او ستا دا خبره چې دی نو د دې مونږ نافرماني کوو منو یې نه اورو خو منو یې نه نو هغه خو الله دې عفو وکړي په مونږ کې هم لګېدلی اورو ډېر منو چې دی نو هغه نه او اصل شی چې دی نو هغه منل دي چې کله انسان کې منل لالل دی به چې نو هغه بیا کامیاب وي کامران به وي خو کله چې به انسان کې منل نه نو که دی بیا چې نو هغه همیشه به ناکامه وي نو هغه حساب زمونږ دی الله دې عفو وکړي مونږ هم اورو ډېر خو منن چې نو هغې ته تیار نه یو نه په خپل ځان دا محنت کو چې ورنه دا عمل دا مسله دا خبره دا حکم دا ماته معلوم شولو چې زه اوس په دې باندې کوشش شروع کم چې دا زه په خپل ژوند کې راولم ځکه دین اسلام دا خو د دین هم دی چې سړی چې نو هغه دته یو مسله میلاو شي دته یو مسله دته یو سنت طریقه دته د الله یو حکم دا معلوم شي د دغه د معلومېدو نه وروستو دی دا په خپل ژوند کې چې نو هغه راولي اوس که دته معلوم شول او دی په ژوند کې رانولي صرف د معلوماتو پورې چې نو هغې ایثار کی نو دا بیا د دې انسان دپاره چې نو هغه وبال دی ځکه دا علم دی او تاسو به بارها کرته چې نو فضل اعمال کې د حدیث ویلې اورېدلې به چې د هر انسان نه به په ورځ د قیامت چې نو هغه څلور تپوسونه یو کې پنځه چې نو هغه راغلي روایت کې هغه به د انسان نه کېږي او په هغې کې به یو تپوس د ده نه دا هم کېږي چې تا په خپل علم باندې څومره عمل کړو
نو علم مراد دا نه دی چې دی بچنیانو مدرسې ته تللی چې بس ځن سوه زموږ په ذهن کې اکثر دا خبره چې کم کسان مدرسې ته تللی د دوی نه بچنیانو هغه تپوس کېږي او دا به نه علم مقصد دا دی چې هر انسان ته الله چې کمه پوهه ورکړه د الله رب العزت اوامر د حضور سنت طریقې د دین شریعت احکامات سوره چې دته معلوم شول دا سړی د دغې چنیانو عالم شولو اوس د دغې پوهې متعلق پای کې دا نه ویلي چې 40 درجې ویلي د هغه نه به تپوس کېږي چا چې نه نو هغه ته چې نو بخاري او مسلم ویلې د هغه نه به تپوس کېږي چا چې نه نو د قرآن پاک تفسیر ویلې تفسیر لیکلې د هغه نه به تپوس کېږي نه هر انسان نه به د هغه د علم موافق چې دی نو هغه تپوس کېږي نو صرف د علم پورې معلوماتو پورې محدود نه ساتل پکار کم حکم پته ولګي کوشش دا کول پکار دي چې دا په خپل ژوند کې سړی راولي کنه دا د بنی اسرائیل خوې دی قالو سمعنا وعصینا مونږ واورې دستا وینا وعصینا خو مونږ چې نه نافرمانی کو امر کستا د خبري و اشربوا في قلوبهم العجله او سکول شو د دې پزړونه کې چې نه هغه محبت دسخي بکفرهم په سبب د کفر د دې په سبب د نافرمانی د دې اوس دلته نه چې سخه چې نه هغه خود اسکلو شی نه دی سخه چې نه هغه خود اسکلو شی نه دی هغه خود خوړل دی خود اسکلو نه او الله وی و اشربوا في قلوبهم العجله نو حضرات مفسرین چې هغه فرمای دلته محبت ټکه الحب مصدر چې هغه محذوف دی و اشربوا في قلوبهم حب العجله د دې پزړونو کې چې د محبت د سخی محبت چې هغه سکل شو او د هغه محبت په جبانه دی چې په دغه سخی وسکول دغه عبادت ته چې هغه خوشاله شي ولاغه کړو نو بیا دغه متعلق حضرات مفسرین ابن کثیر صفات تفاسیر وغیرہ ذالک د چې حضرات بیا مختلف صورتونه لیکلي بعضی وایي چې هغه دا ولو که تاسو خیال کړی الته چې دغه مسخه جوړ کو نو وایي دغه مسخه ډیر زیات چې هغه کولو نو د دې په لړ کې چې د هغه سره محبت پیدا شو زی چې هغه ونیولو بعضی حضرات چې هغه د لیکلي چې الته د دوی د ناستې پاستې سره چې هغه هم تعلق جوړېږي نو دوی به د فرعون سره چې هغه ناسته پاست ټول عمر دوی د فرعون په غلامۍ کې تیر شو او قبطیانو مونږ ویلول چې دا غوی به د غوا عبادت کو فرعون به بیا د ټولو ته چې خپل مجسمه او غواګان دیدا کړي د ټولو خلکو د فرعون د مجسمه کو فرعون به خپل ځان ته انا ربکم الاعلی او فرعون به خپل چې د غوا عبادت کولو نو وې دغه په ځبان چې د قشون تفسیر ابن کثیر کې چې هغه یو دام لیکلي وې کله چې حضرت موسی علیه السلام چې هغه رالو نو موسی علیه السلام چې هغه بیا څه چل وکړلو د غسخې راوغستو د وسوځولو ایرې کړلو او د دې د ایرې چې هغه دریاب ته وشتله نو وې دې چې دغه دریاب وبس کړي نو د دغه په ځبان دغه اغاثر چې په دې کې پریوتلو بهرحال ما دغه چې هغه ډیر شي تفاسیر کې وکړو خو دغه تفاسیر متعلق چې هغه ما صحیح حکم ونه لیدو چې دا اسرایلی دی او کیات نه هغه سره غیر اسرایلی روایت دی نو دغه ټول خبر صرف مومنس د دې لپاره تاسو په ځانو په علم کې اضافه کې پای کې وشي د تفاسیر دغه ذکر کړي عام مفسرین ټول چې کوم خبر ذکر کړي او هغه صحیح ده نو هغه دغه خبره ده چې فی قلوبهم الحب العجله د دې پرړونو کې د سخی هغه محبت چې دی نو هغه چولې شو نو ځکه ورته دي سوي قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم الله وی تو ورته وی پیغمبر ډیر بد دی هغه چې په هغې باندې ستاسو ایمان تاسو ته حکم کوي یعنی دا دوره نافرمانی د سخی عبادت کول د الله د پیغمبر نو تکذیب کول آسماني کتابونو انکار کول نو که داسې ایمان نو دا خو ډیر بدترین ایمان دی ایمان خدا تقاضا نه چې د سړی الله سره شریک جوړ کی ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو چې نو سه مؤمنان الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هر کله چې ویل شول لهم دیتا آمنو چې ایمان راوړی بما پاغس انزل الله چې نازل کړل الله قالو نو وای نؤمنو مونږ چې نو ایمان راوړو منو بما اغه انزل علینا چې کم نازل شي دی په مونږه او یکفرون او انکار کو بما د اغنا ورا او کم چې د دینه ما سوا دی وهو الحق او حال دار چې هغه حق دی یعنی هغه نه مراد برکت معنی قرآن دی
چې قرآن دغه قرآن پاک چې نو هغه حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه معهم چې د دوی سره دی قل ووایه فلما تقتلون نو ولې بیا وجل قتل ول تاسو انبیاء الله نبیان د الله من قبل د دین مخکې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنانو ولقد جاءكم او بشک راغله و تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات پروخانه په واضح دلایل سره ثم اتخذتم العجل بیا ونو تاسو سنلرا مخکې موږ تفسیر جلالین معنی کړو ای معبودا و الها په عبادت سره من بعده پس لدینا وانتم ظالمون او تاسو وی ظالمان و اذ اخذنا او یاد کې هر کله چې واغستل مونږه میثاقکم کلک وعده تاسو نه ورفعنا او چت مکړو فوقکم تاسو د پاسه الطور کوه تور خذو ونسی ما هغه اتیناکم چې مونږه درکړل تاسو ته بقوت په قوت سره واسمعوا او واورئ قالوا نو دی ویل سمعنا مونږه واوریدل وعصینا او نیمنو و اشربوا او سکل شو فی قلوبهم د دې پزړونو کې العجل من دسخی محبت دسخی بکفرهم د دې د کفر په وجه قل اوای ورته یعنی ای پیغمبر بئسما ډیر بد دی هغه خبره یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به پاغه سره ایمانکم ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنانو